چې څوک ځان نه بدلول غواړي دا یو خبره نوٹ کې هغې د هدایت بیا سمجھ کې هم نه راځي. مجلس کې به ناست دي د حضور او تنګېږي بیا به تنګېږي چېرې څه عجیبه غوندې خبره ده. بیا ان الله لا یهدي القوم الفاسقین چې تا الله سره رابطه کټ کړه د اطاعت نو بس بیا هدایت مشکله ده. الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زموږ د موضوع چې د الله د یاد نه د خپل زړه څنګه آباد کو کیفیت دی که نه. نو دا د دې جواب خو وګوره موږ تیر شوي سبق کې هم دغه خبره کوله. دا اصل کې دا زموږ زړه چې کوم دی دا د الله دې ته الله خپل کور ویلي. یو حدیث مفهوم دا دی چې زه لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. مفهوم دی دا دی چې الله وایي زه نه اسمان کې ځایږم نه ځمکه کې ځایږم خو لیکن زه د یو مؤمن په زړه کې ځایېدی شم. نو زړه خو ګوره دا لغوندې که په دې تا سوچ وکړې نو دا زمونږ کې دننه چې کوم اصل انسان دی نو دې ته الله پاک وایي دا زیمه زما روح دی په دې کې ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین. مسجود ملائکه هغه روح دی نو او فضیلت ته فرشتو نه هم افضل دی دا انسان چې کم دی یعنی کزی نو د لپاره څه قید نشته. فرشتو د لپاره خو الله قرآن ولهم لنا مقام معلوم موږ د لپاره یو درجه ده هر یو چې ده 136 لاندې او انسان چې سفر کوي نو دې څوک منې کولی نشي او فرشتو نه دې مخکې کیدی شي. نو بهرحال اوس ګوره دا ټول خبرې د سوچ سمجھ دی. ته اول سوچ وکړه هر څوک چې که ته ښځه که ته نر ته سوچ وکړه په خپل ژوند باندې او دا درته یو خبره کومه اوس چې کوم ستا حالات دي یو ورځ به داسې راشي د دې ټولو حالاتو نه به ته وځې مړی چې وشي نو بس خدای پاک دې وبخي بل څه دوا کوو ورته که هغه بدماش دی او که دغه دی او که دنیادار دی خدای دې وبخي خدای دې وبخي. مطلب دا د ده اوس پاتې نه شو دلته د ده څه تعلق پاتې نه شو. نو دغه سوچ چې کوم دی ته به په خپله لکه په دې به ته سوچ کې خپل وجود کې به سوچ کې چې زه څوک یم او په هغې به بیا یقین کې لکه علم او یقین دوه مختلف څیزونه دي. علم به حاصل معلومات به کې معلومات څه دي قرآن نه او حدیث نه او بیا به په هغې یقین کې نو دا یقین خو بس الله دا یقین خو ډېر لکه آسان دی چې الله پاک وایي چې انسان ما ځان لپاره پیدا کړی او د دې غټ ثبوت چې کوم دی نو صراط مستقیم دی. نیغه لاره چې ته هر منځ کې هر رکعت کې چې کوم دی ته وایې اهدنا صراط المستقیم نو دا نیغه لاره د چا ده؟ د الله لاره ده. مونږ خو سوچ نه کوو که نه الله لاره باندې چې څوک روان شي نو چېرته به ورسي. وعلى الله قصد السبیل نیغه لاره خو منزل الله دی. ان هذا صراطی مستقیم دا زما لاره ده. نو دا یقین چې وشي نو بس بیا به ته د خاورې نه خپل ذهن به وباسې خاورې نه به د زړه تعلق کټ کې دا ته دا نه ته دا خاوره نه ته څه بل شی گر نبود ذات حق اندر وجود آب و گلہ کے ملک کر دے سجود کتا کہ ذات حق نوے
نو دا خورې او ملایکو دا کائنات به تا ته سجده څنګه کوله؟ نو ته به ځان باندې یقین کې او بیا به خپل منزل پیژنې. انا لله و انا الیه راجعون. زما منزل الله دی، زه د الله یم او هغه ته به واپس ځم. په دې به ته یقین کې. یقین دپاره خو زه تاسو له مشوره در کوم چې کوم الله پاک مې چې بھئی یو یقین والا خلق یو کس وګوره چې هغې ته حدیث کې امام زمان وي، من مات ولم یعرف امام زمانه فقد فانه مات میتة الجاهلیه. یقین دا ګوره که ته چا پسې ګرځې نو په دې سوچ باندې چې بھئی زما یقین راشي. ولکن لیطمئن قلبی، ابراهیم علیه السلام ویلي اولم تؤمن ولکن لیطمئن قلبی، چې زړه ته اطمینان غواړي نو یو یقین والا سړی به ګورې او هغه سره به تعلق جوړ کړي او داسې تعلق چې هغه بیا ماتېدی نشي او یو اټوټ تعلق او نیت بدای. ولې چې الله پاک وایي چې څنګه ستا ګمان یې هغه شان به. درې څلور طالبانو که نه یو پیر تلاش کې بتلل نو یاره دا به که مال یې حلوا را کړه او که مال یې روجې را کړې او که نه نو بس هغې مرادونه بیا پوره شي. هلکه دا ډېر رسېدلی سړی نه، ته به خپل یقین او هغې مطابق بیا ځې نو بیا به هغه ګوره صحبت خو هغه مسلمانانو ته هم ملو شو مدینه کې چې کم د حضور صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست او هغې ځان نه بدلول غوښتل، سوچ یې نه بدلو نو کیفیت د هغه بدل نه شو. صرف صحبت باندې کار نه کوي، ته به اراده کوې چې بھئی زه به ځان بدلوم، زه به یقین حاصلوم او ده نه به حاصلوم. دا د الله بنده دی، یقین به کوې. نو بیا چې کم دی چې ته یو خاص دغه وکې نو یو یقین والا سړی یو صحبت به داسې تلاش کې چې هغه الله والی او دغه صحبت کې به کښېنې نو هغه صحبت بیا کار کوي. صحبت او اثرات خپل لکه بالکل لکه هغې کې څه شک شبه نشته دی. نو چې ته لکه دا لاره ده یو سړی تا وکتو، ولې چې دا کتاب نه نه کېږي یقین، کنی قرآن خو موجود دی نه، صاحب کتاب به ګورې چې د هغه قول او عمل ټول لکه یو شانی او بیا هغه دا کارم کوي، هغه نه ته رڼا هم اغستی شي، فیض هم د هغه نه اغستی شي، هغه فیض ورکول والی. نو بس بیا دغه طریقې کار دی او اسانه خبره ده چې ستا سوچ راغی نو هغې به که ته اراده کوې چې بھئی اوس دنیا سره زما د زړه څه تعلق نشته، دا زه نه غواړم که فقیری دی او که امیری ده، بس دا خو د الله پاک یو دین دی، هر څه چې دي دې کې زما څه نشته. که نه دې را کړی پیسه نو خدای نه را کړی، که را کړی خدای را کړی او دا د خدای مال دی او خدای ته پاتې. خو ته به خپل ځان له لاره به سمې، ځان له به جنت کې کور سودا کې بیعت به کې الله پاک سره او بیا د الله بنده چې تلاش کې نو ټولې خبرې دا بیا ډېرې اسانې دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدین یسر سهلة بیضا، دین آسان دی، سهل دی، روخانه دی. بیا الله پاک فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله پاک تاسو ته اسانتیا یعنی اسانتیا جوړي، تاسو مشکل نه جوړي. دین مشکل نه دی، دین آسان دی. مشکل هغه چا لپاره دی چې څوک ځان نه بدلول غواړي. هغې چې څوک ځان نه بدلول غواړي دا یو خبره نوٹ کې هغې د هدایت بیا سمجھ کې هم نه راځي. مجلس کې به ناست دي د حضور او تنګېږي، بیا به تنګېږي چېرې څه عجیبه غوندې خبره ده. بیا ان الله لا یهدي القوم الفاسقین، چې تا الله سره رابطه کټ کړه د اطاعت نو بس بیا هدایت مشکله ده. نو بهرحال دا ډېره اسانه خبره ده، ډېر لکه په دې کې څه دغه نشته، بل دې کې څه نقصان نشته. دا یو سودا ده چې ته الله پاک سره به کې نو په دې کې
هر څه چې دی هر څه مالک خیر او شر مالک څوک دی الله دی ستا دپاره څه نقصان نشته ما قرآن کې آیت دی که نه ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم الله نه څو شو چې تعالی عذاب درکړي که تا د هغه د نعمتونو شکریا ادا کړه او په هغه باندې تا یقین وکړو نو الله پاک عذاب مؤمن له عذاب ورکړي ها امتحان کیدی شي امتحان کیدی شي او هغه درجات بلندي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعضې یو سړی په عمل باندې خپل یو درجه الله پاک ورکول غواړي نو هغې له خو بانه پکار ده که دی عمل نشي کولی یا دنه مشکله امتحان الله پاک د باندې راولي څه تکلیف راولي امتحان راولي په هغې باندې دی صبر کوي الله نه رہی نو الله پاک درجه دله ورکړي نو معاملات ګران نه دي آسان دي خو چې څوک نه کول غواړي هغې دپاره حمالیات خطر دي نشي کېدی نشم کولی نشي کولی په قلاره کې نه وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم